أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف أتم سپارہ آیات نمبر 55 ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا تاسو رابلی ربکم خپل رب یا ادعوا تاسو دعا غواړی ربکم د خپل ربنا تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټي سره د آیات مبارک کې د دعا بعضی آداب بیانېږي چې یو انسان د دغه آداب او خیال وساتي نو امید دی چې الله جل شانه به د دعا قبول کړي یو ادب دادی چې تاسو خپل رب د په عاجزۍ سره رابلئ یعنی خپل وجودهم او دغه رنګي آوازهم او زړهم د ټولو کې عاجزي پیدا کوي سوال پیدا کوي عاجزي پکې پیدا کوي چې ته په عاجزۍ سره د خپل رب نه دعا غواړي او دویم ادب پکې دا چې وخفیتن په پټه سره د خپل رب نه دعاګانې کوه نو تضرعا په عاجزۍ سره وخفیتن او په پټه سره نو ادعو دعا لفظ دعا چې دا په عربی کې د خپل حاجت پوره کولو د لپاره आवाज کولو ته وایي په عربی کې دعا د خپل حاجت پوره کولو د لپاره आवाज کولو ته دعا ویل شي او دعا چې کوم دی د مطلق یادولو د لپاره د مطلق یادولو د لپاره هم د دعا لفظ استعمالیږي نو دلته کې دواړه معنی مراد کېدلی شي ادعو تاسو عبادت کوئ تاسو ذکر کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټه سره او دلته کې ادعو په دعا سره دعا معنی عمره چې تاسو دعا غواړئ ربکم د خپل ربنا تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة په پټه سره نو دلته دواړه معنی مراد کېدلی شي نو کو دعا غواړئ نو دې کې پټواله پکار دي سړی په پټه سره دعا وغواړي چې د ریا شوبه پکې ناراضي او دغه رنګي په دې کې په دې ډیرو چغو وهلو کې د دعا آداب ګډوډ کیږي نو په پټه سره په زړه کې چې کوم دې دعا وختل دا بهتر دي او دغه رنګي په عاجزۍ سره چې عاجزي په دې دعا کې لکه سوال کوي د الله نه نو چې څومره په عاجزۍ سره دعا وغوښتل شي نو دې سره الله پاک جل جلاله د دې انسان د دعا قبلی غزوه خیبر په موقع باندې بای صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په زور باندې دعا کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړل ورته وستا سورب کون نه دی هغه اوري بلکې ستا سورب ستاسو د شاد رګونو نم تاسو زیات نږدې دی نو الله اوري ستاسو دا دعا پس لږ په پټه پټه دعا غواړي نو د دې وجه حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې په پټه دعا کول یا په پټه ذکر کول د ښکاره دعا نه او یا درجه بهتر دي په پټه دعا کول یا ذکر کول نو دا د ښکاره دعا یا د ښکاره ذکر کولو نه په جهر د ذکر کولو نه پس جهر د دعا وختونه او یا درجه بهتر دي د دې وجه نه بعض سلف مخکنی زمونږ کوم بزرګان تیر شوي دي نو قرآن مجید یاد کړی د خوشاته پته نه ده لګېدلی چې د قرآن یاد کړی دی د دې د وجه چې د ریا شوبه پکې پیدا نشي نو په پټه سره قرآن غون قرآن یاد کړی دی
او هغه بیا تلاوت کو خو شاته دا پته نه و چې دا د قرآن حافظ دی په پټ سره علم حاصل کړی دی خو چاته دا پته نه و چې دا عالم دی نو ذکر یا دعا کول دا په پټ سره ډیر بهتر دی کو ذکر دی د دې نه مراد د ادعون مراد دعا شي نو په پټ سره بهتره ده او که د ادعون مراد ذکر شي عبادت شي نو په پټ سره کول بهتر دی حضرت زکریا علیه السلام صفت کړی دی الله پاک جل جلاله ونادى ربه نداء خفيا خپل رب ته په پټ سره आवाज کړی دی په پټ سره دعا کړی دی زکریا علیه السلام دا پټ صفت الله کړی دی چې په پټ سره الله پاک جل جلاله دعا کړی خو د دې دا مطلب نه دی چې په پټ سره یا په زړه کې ذکر کول یا په روح ذکر کول دا جایز دی او په تیزه باندې ذکر کول ناجایز دی ناجایز نه دی بهتره دا دی چې په پټه سره ذکر وکړي شي او چشتي حضرات چې څومره دي نو هغې ړومبې مبتدي چې ړومبې کوم مرید دي د هغې نو هغه ته په تیزه باندې ذکر ښیي د څه دپاره زړه د راویښولو دپاره او دا ذکر هغې دا نه ګڼي چې دا ذکر مثال په طور په تیزه باندې جایز دی او په رو باندې ناجایز دی دواړه جایز ګڼي خو بعضې صورتونو کې په تیزه ذکر بهتر وي بعضې صورتونو کې په رو باندې ذکر بهتر وي نو چشتي حضرات چې کله ړومبې مرید مبتدی چې ورته وي ړومبې مرید ړومبي سبقونو کې نو هغه ته په تیزه باندې ذکر کوو چې دا غفلت ترې لرې شي په تیزه باندې به ذکر کوو نو په تیزه باندې هغه ذکر کوي نو چې په تیزه باندې ذکر کوي زړه راویښ شي بیا ورته ورو ورو ذکر کوي مقصود دا نه چې دی په تیزه باندې ذکر وکړي مقصود د هغه زړه راویښول وي چې کله زړه ذکر شروع کړي بیا ورته خیر د اوس په دمه باندې کوي نو په تیزه باندې ذکر کول دا جایز دی خو غوره نه دي په تیزه باندې ذکر کول دا جایز دی بل حدیث مبارک کې راځي وي تاسو داسې ذکر وکړئ چې خلک درته مجنون یا ریاکار وایي مجنون یا ریاکار وایي نو مجنون او ریاکار په هغه صورت کې ویلی شي چې کله یو سړی ذکر کوي په تیزه باندې او ډیر زیات ذکر کوي نو په هغه صورت کې ورته مجنون یا ریاکار ویلی شي او دغه رنګې عبدالله بن ذوالبجادین رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې پروت په اوچت آواز باندې به ذکر کو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل عرض یو کو د الله پیغمبره دې پر ریاکارو کې دي نبی علیه السلام فرمایل نه دې په اواهینو کې دي دې په توجه ساتونکو خلقو کې دي چې الله ته توجه ساتي نو ذکر په تیزه باندې یا دا مجموع چې مونږ راجمع شي ذکر کوي دا بعض خلک دې ته بدعت وي دا بدعت نه دي حدیث قدسی دی الله جل شانه فرمایي چې کوم بنده ما په زړه کې یادوي الله فرمایي حدیث قدسی دی نو زه په خپل زړه کې یادوم د خپل شان مطابق او چې کوم بنده زما ذکر په مجمع کې په خلکو کې کوي نو زه د هغې نه غوره ذکر چې غوره ګڼه چې د فرشتو ګڼه د فرشتو مجلس دی زه په هغې مجلس کې د خپل بنده تذکره کوم ذکر کوم نو په جمع سره ذکر د حدیث نه ثابت دی په زوره سره ثابت دی البته غوره او ناغوره بهتر اولا او غیر اولا چې کوم کې ډېر ثواب دی نو هغه په چپ باندې ذکر دی نو ذکر په تیزه باندې جایز دی البته د آداب لحاظ ساتل پکار دي اوس داسې جمعات چې پای کې جمع ولاړه تا ذکر شروع کړل چې لا اله الا الله یا الله الله دا جایز نه دی خو د دې ذکر د تیزوالي د جایز نه دی تا د آدابو خیال ونه ساتو یا په سپیکر د ذکر شروع کړل د خلک اوده دی یا بیمار دی په کور کې تا ذکر شروع کړل په سپیکر باندې دا جایز نه دی د دې وجه نه خلکو ته تکلیف ور رسیږي نور بذات خود په تیزه باندې ذکر دا جایز دی په رو باندې ذکر جایز دی خو ذکر خفی په رو باندې ذکر دا ډیر بهتر دی حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې دا اویا درجه بهتر دی په تیزه د ذکر نو الله فرمایي ادعو تاسو رابلی ربکم خپل رب ادعو تاسو دعا غواړئ ربکم د خپل ربنا ادعو تاسو عبادت کوئ تاسو ذکر کوئ ربکم د خپل رب ټولې معناګانې مراد کېدلی شي دواړه قسم معنی پکې شته دي د دعا په معنی دی او د ذکر او د عبادت په معنی باندې دی ادعو تاسو رابلی تاسو دعا غواړئ تاسو ذکر او عبادت کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټه سره انه بشک هغه یعنی الله لا يحب محبت نگی المعتدین د حد نه د تیریدونکو سره
ان د حد نه په دعا او ذکر کې نه تیریږي. شریعت ته هر یو شی خپل خپل حدود مقرر کړی دي او حدودو کې دن نه بوسي. کو د حد نه اوته تا تجاوز وکړو نو د حد نه بنوزي. مثال یو سړی دعا غواړي خو دومره بړبګې شروع کړي په دعا کې چې دې طرف ته کسان مونږ کی پامونځ باندې څوک پوه نه کړل، دا د حد نه تجاوز دی. یا دې دعا کوي خو داسې قسمه دعا غواړي چې هغه د سره مناسب نه ده، نو دا د حد نه تجاوز دی. یا دې دعا کوي خو په دې دعا کې خلکو ته خیری کوي، نو دا خیری کول د حد نه تجاوز دی. دې خلکو سره الله محبت نه کوي، د خپل شان مطابق دعا غواړي چې د ګناه هیڅ پکې نه طلب کوي. ادعو تاسو دعا غواړي، ادعو تاسو ذکر او عبادت کوي ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیه او په پټه سره، انه بشک هغه یعنی الله لا يحب المعتدین محبت نه کوي د حد نه د تیریدونکو سره. ولا تفسدوا او تاسو فساد مکوئ فی الارض پزمکه کې فساد مکوئ بعد اصلاحها پس ته اصلاح د هغې نه، وروستو د اصلاح د هغې نه چې د خلکو اصلاح شوي وي. اصلاح پسې سره کېږي په ارسال د رسولانو سره، په رالیږلو د پیغمبرانو سره. پیغمبرانو اصلاح کړې ده نو ته بیا فساد مه کوه، په دې کې شرک مه خوروه. یا اصلاحي کتابونو آسماني کتابونه راغلي دي په هغې سره اصلاح شوې ده نو ته خلکو کې بیا شرک مه خوروه، فساد مه خوروه. چې د خلکو اصلاح شوي وي نو هغې کې بیا وروستو فساد خورول دا نه دي پکار. ولا تفسدو او تاسو فساد مه کوئ. نو فساد لفظ عام دی، هر قسمه ګناه هر قسمه فتنې ته چې کوم دی فساد ویلی شي، قتل او غارت ته، ډاکې ته، بدکارۍ ته، دې ټولو ته فساد ویل شي. ولا تفسدو تاسو فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها وروستو د هغې د اصلاح نه چې د خلکو اصلاح شوي او ته پکې چې کوم دی فساد خورئ. ودعوه او تاسو دعا غواړئ د هغه نه یعنې د الله نه، خوفا په یرې سره، وطمعا او په تمې سره. د الله نه به دعا غواړئ خو داسې به نه وایئ چې بس فوراً به زما د الله د دعا الله قبلي، بلکې یریږي به د خپل عمل نه چې زما عمل هو د قبلېدو قابل نه دی، زما عمل دا د قبلېدو قابل نه دی، خو تمه به دې وي چې الله به یې قبلي. دواړه خبرې وي، به یری د خپل عمل نه، به د الله د هغه لوی رحمت نه تمه وي چې الله ډېر رحیم او کریم ذات دی، زما د دعا به قبلي. دغه رنګ ایمان وي د یری او د تمې ترمنځ دی چې ستا د الله نه یره د خپل ذات نه د یره وي د خپلو ګناهونو دې نه یریږي او دغه رنګ د الله نه امید ساتي چې الله جل شانه به ما بخي. دغه شان دعا ده چې دعا کوي په الله به زړورتیا نه کوي، خامخا به قبلي. نه یریږي به د خپل عمل نه چې زما د عمل د دعا د قبلېدو نه دی چې الله یې ماله قبوله کړي، خو تمه به ورسره برغ ساتي چې الله غفور الرحیم دی، هغه ډېر لوی رحمت والا دی، دغه وسعت د رحمت وسعت هغه ډېر زیات دی. نو دا تمه به ورسره ساتي چې الله به یې قبلي، خو یریږي به د خپل عمل نه. ودعوه تاسو دعا غواړئ د هغه نه یعنې د الله نه، خوفا په یرې سره د خپل ګناه نه به یریږي، وطمعا او د الله د رحمت په تمه کوئ. ان رحمت الله بېشکه رحمت ته الله تعالی قریب نږدې دی من المحسنین محسنینو ته، کم نیکوکار خلک چې دی او هغې دغه شانتې رویه کوي، یریږي د خپل عمل نه، د الله نه تمه کوي، نو د الله رحمت هغې ته ډېر زیات نږدې دی. ادعو تاسو دعا غواړئ، تاسو عبادت کوئ، ذکر کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټه سره، انه بېشکه هغه یعنې الله لا يحب المعتدین محبت نه کوي د حد نه د تېرېدونکو سره. ولا تفسدو تاسو فساد مکوئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها وروستو د اصلاح د هغې نه، ودعوه تاسو دعا غواړئ د هغه نه یعنې د الله نه، خوفا په یرې سره، وطمعا او په تمې سره. ان رحمت الله بېشکه رحمت الله تعالی قریب نږدې دی من المحسنین محسنینو نیکوکارو ته.
ادعو تاسو دعا غواړئ تاسو ذکر عبادت کوئ ربکم د خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره وخفیه او په پټه سره انه بشک هغه یعنی الله لا يحب المعتدين محبت نگی د حد نه تیریدونکو سره ولا تفسدوا تاسو فساد مکوئ فی الارض پس مکه کې بعد اصلاحها رستو د اصلاح د هغې نه ودعوه تاسو دعا غواړئ د هغه نه خوفا په یرې سره وطمعا او په تمې سره ان رحمت الله بشک رحمت الله تعالی قریب نزدې دي من المحسنین نیکوکارو ته سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك